شروع کوم په نوم د لوی رب چې ډېر زیات بخښونکی او مهربانه دی. د اے پی ایس د شهدا فورم د اے پی ایس د شهداو والدینو او دلته په دې حال کې ناست زما درنو مشرانو، همزولو، رونو، نن یقینا د 14 دسمبر دغه ورځ دا چې هر کال راځي نو هغه زخمونه زمونږ په زړونو کې یو ځل بیا تازه شي. زه چې په دې خپلې خاوره په دې ټوله سیمه بلکې د ټولې دنیا په دې لنډ تاریخ باندې مونږ نظر واچو نو مونږ ته دومره افسوسناکه خبره چېرته مخې ته نه راځي لکه کومه چې د اے پي ایس والا وه. زمونږ په دې خاوره د ظلم، د بربریت هر هغه طریقې استعمال شوه چې د انسان په سوچ او په فکر کې راتلی شي. دلته زما د ځوانانو د سرونو سره فوټبال وشو، دلته زما د مشرانو ټارګټ کیلینګ وشو، دلته زما په کلتور باندې حمله وشوه، دلته زما په ژبه باندې حمله وشوه، دلته زما چې هر څه ته اخره کې پاتې شو نو دا ګولاري ماشومان یې هم پرې نه ښودل. او بدقسمتي څه وه؟ بدقسمتي زموږ دا وه چې دا هر څه به کېدل، دا هر څه به کېدل خو د تپوس پې څوک نه و. دا اے پی ایس واقعه چې کله وشوه نو دلته ثنا خبره وکړه یقینا چې مزاحمت په هغه ټایم کې شوی و، خو هغه مزاحمت نه و کم چې په دومره غټې سانحې باندې پکار و. دا نور هم چې څومره ایونټس شوي دي په هغه باندې هغه شانتې مزاحمت په دې خاوره نه دی شوی کم چې پکار و. او د هغې وجه هم وه چې که چا به آواز پورته کولو نو دا دشمن چې کوم و دومره زورور و او دومره ظالم و چې د انسان په وژنه باندې خو د ده بلکل 2 سکنډ هم نه لګېدل او خلک یې وژلي. دلته که چا د حق وینا کړې ده یا چا د ظلم پوښتنه کړې ده نو هغه هم مونږ لیدلي دي چې په دې معاشره کې هغې سره کم عمل وشو. خو د خدای په فضل سره اوس دومره بیداري کم از کم راغلې ده چې په د راتلونکي وخت خو به خود دې سل ځله سوچ کوي، هغې ته خو بیا خود نه پرېږدو، خو دا په تېر شوي وخت کې چې څه کړي د دې د یو یو واقع د یو یو مړي د یو یو ځوان د یو یو بچي حساب به راکوي. او بیا داسې هم نه ده، بیا داسې هم نه ده د اوسه پره به ولې زموږ سره داسې پېښې کېدې ځکه چې یو د کرایه قاتل به یې راته مخې ته کو، یو د کرایه قاتل به یې راته مخې ته کو نو ټول خلکو به خپله غوسه په هغه باندې ویستله. نن نه پس زه په دغه شانتې د کرایه قاتلانو د خپل مرګ تپوس نه کومه، د خپل ماشومانو تپوس نه کومه، زه به د هغې سړي نه تپوس کومه څوک چې زه په شا ولاړ دی. دلته څه لږ معمولي تلخیم پیدا شوه،
د دې د وجې نه زه هغې ډیټیلز زیات نه ځمه خو دومره خامخا وایم چې که په یو سړي کې غلا نه وي نو بیا په کار نه ده چې هغه د احتساب نه وتښتي دا د پی ایس پیښه چې کله وشوه زه خبر یم دا د فضل بھائی دلته ناست دی کم ریټ پټیشن چې وشو چې بھائی دلته د جوډیشل کمیشن خالي د دې خبرې دپاره جوړ کړی شي چې موږ ته خپل قاتلان معلوم شي معلوم شي نو هغه بیا موږ ولیدل چې هغه جوډیشل کمیشن سره کم قسم عمل کېدلو های کورټ په د ډیفنس منسټرۍ نه کمنټس کال کړل هغې به کمنټس نه جمع کول بیا هغه کمیشن چې تر سپریم کورټ اخره کې هغې باندې دغه راغی او هغې نه پس هم په کوم صورت کې دی هغه هم والدین ته مطمئن نه دي نو زه دا وایم چې که هر یو سړی دا وایي چې که هر یو سړی دا خبره کوي چې مونږ په دې پیښه کې ملوث نه یو نه زمونږ په دې کې لاس ککړ دی نو بیا باید چې خپل ځان احتساب ته پیش کی او چې څه قسم تحقیقات هم دي هغه فیس کی نو بیا چې هر قسمه فیصله د هغې راتله نو بیا به یې مونږ هم منو تاسو به یې منئ نو باوجود د دې چې زمونږ عدلیه څونه کنټرول ده باوجود د دې چې زمونږ میډیا څونه کنټرول ده پس د هغې نه هم په دې دومره کنټرولډ حالاتو کې هم ته د احتساب نه ولې یېرېږې که په تا کې غلا نه ده نو ته د احتساب نه ولې یېرېږې ته د تحقیقاتو نه ولې یېرېږې تحقیقات به کېږي او خامخا به یې کېږي که هر څوک پکې ملوث یا خلک په ښکاره کېږي تر دې نه بغیر موږ دا خبره په آرام سره نه پرېږدو او تر څو پورې چې د دې والدینو چې کومه مطالبه ده هغه پوره شوې نه وي موږ به ورسره څنګ په څنګ ولاړ یو تر هغه وخته پورې ولاړ یو چې تر څو د دې مطالبه نه وي پوره شوې بله آخري خبره بله زه یو دا خبره کومه چې دا واقعه ما اوس هم یو میډیا ورسره خبر وکړه چې دا واقعه په وزیرستان کې هم نه ده شوې دا چېرته د بلوچستان په یو ګوټ کې هم نه ده شوې دا چېرته د پښتونخوا په یو کونج کې هم نه ده شوې دا زموږ د پښتونخوا سرخار پېښور په کینټ کې شوې ده او دا انتظام د چا لاندې دی دلته غیر چاپیره شوقیانې د چا دي دلته غیر چاپیره پراته څوک دي د دې وضاحت کولو زما په خیال ضرورت ما دپاره نشته خو کم از کم یو خبره کوم او په دې خبره تاسو نه بیا اجازه تملم چې تر هغه وخته پورې موږ هم نه پرېږدو چې تر څو پورې دوه خبرې په دوو کې یوه خبره نه یې منلې یا ځان مجرم نه یې منلی او یا یې بیا دا خبره نه یې کړې چې او واقعي دا کار ما نه دی کړی خو زه دومره نااهل ومه چې دا خلک ما سټاپ نه کړی شو په دې دوو کې چې یو خبره تر څو پورې نه یې منلې تر هغه وخته پورې موږ په ارام نه پرېږدو یو ځل بیا د دې ټولو منتظمینو ډېر مشکور وي چې موږ ته یې بلنه راکړه په دې تمه په دې امید چې زموږ دا بیداری زموږ د اتفاق و اتحاد د الله پاک هغه حد ته ورسوي چې هر څوک د دغه قسم منصوبو په مستقبل کې سوچ هم کوي نو زموږ د پښتنو د اتفاق و اتحاد او د دې د بیداري هغې ته مخې ته راځي او هغې نه هغې خپل سوچ بدل کړي تاسو ټول د الله پاک خوشحاله او آباد ساتي ډېره مهرباني شکریه لا لا لا
د پښتنو مشر ګوشي او د ډېر دیوانو مشر دی لا 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 او